نو چې کله هلته نجد ته ورسېدل نو هلته یوه ګاټۍ راله یوه دشت راله نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل دلته کې لږ آرام کو ځکه مخامخ کافر دي سحر به بیا ترتیب برابرو خو دلته آرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابه کرام مقرر کو یو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ او دیم عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دی دو صحابه کرام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی تاسو به د شپې چوکیداری کوئ نور صحابه کرام په دې دشته کې ودشي تاسو به د شپې چوکیداری کوئ چې صحابه کرام ودشي د دواړو مشوره وکړه د دواړو په ټول شپه سمې شو خو نیمه شپه به یو چوکیداری کوي او بل به ودشي او نیمه شپه بیا د بل چوکیداری کوي او بل به ودشي د عمار بن یاسر رضی الله تعالی د شپې اخري حصہ په نمبر کې رااله او عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د شپې اوله حصہ کې به چوکیداری وکړه صحابه کرام ودشو او عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ ودشو عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ ولال د چوکیداری کې خو چې د شپه شو کړه ایسه په داسې ولار یما خو شپه دا تور تیاره ده تنهایی ده چفواله ده راځه د خپل رب سره بزال لږ مناجات وکما چوکیداری به هم کوما او د خپل رب سره به خبرې هم کوما نو په مانځه باندې ودرېدو نیت او داسې وکړو او نیت وتړو په مانځه ودرېد چې کله په مانځه باندې ودرېد د کافرونو یو تن سي کول وایي لیدل چې د مسلمانانو یو تن ولاړ دی هغه پوه شو چې دا د مسلمانانو چوکیدار دی بس په تیاره کې غلی راغی او د لرې نه په عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ د غشي ګزار وکړو چې د غشي ګزار وکړو اوس عباد رضی الله تعالی عنہ د الله تبارک وتعالى سره په مناجات کې په مانځه کې سورت شروع کړه د قران لیدیا دی نو چې دا غشه په اولګید کنه نو دا غشه د ځان نه داسې راوغست راويسته شپته ورته وکړو منځمات نکو په مانځه باندې ولاړ دی د بل کافر کې بل گزار د غشي وکړو چې بل گزار وکړو بل غشن بالکل ټیک ټاک راغو د جسم کې ورنه نوته د بیا په منځ باندې ولاړ د موز ماتینا هغه غشه د ځان راوستو سیټ ورته وکړو چې دریم گزار وکړو کنه دریم گزار د غشي هغه دریم غشن د ځان راوستو سیټ ورته وکړو خو مونږ لږ مختصر کو وی کې دیشي زدا غش رانه مد ځان نه ورتاوم زمانه بدغه شان تر خوځي په منځ کې به شهید شمه او کافر به حمله وکړي په نبی علیہ السلام او صحابه کرام ځکه چې هغه ودی خبر بنشي نو مونږ را مختصر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې تاسو به چوکیداری کوئ اصله چې زه چوکیداری حق ادا نه کوم نو مونږ را مختصر کو چې مونږ را مختصر کو نو سلام وګرځاو یاسر عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ راويخ کو هغه راويخ کو عمار رضی الله تعالی عنہ یا عمار تاسو چوکیداری کوئ زه زخمی شوم هغه چې وکتل د عباد رضی الله تعالی عنہ بدن پوینو کې سور دی وینه ته بهږي بس اخري ټیم دی لطفت پوینو کې دی عمر رضی الله تعالی عنہ او عباده چې ته په اول غش اوله کې تاسو راوي خولم ولنا زره ولې راوي خولم نو عباد رضی الله تعالی عنہ فرمایي او عمر ما یو صورت شروع کړو ما په منځ کې د قران یو صورت شروع کړو ما نه مختل چې صورت زمانه په نیمه کې پاتې شي زه د خپل رب سره په خبرو کې وم ما لا غي یو خون را کړو زه د غش په درد باندې نه یم پوهېدل چې په غش لګېدل ما وی بیا مې د امون ذکر مختصر کو ما چې اسنه کافر په نبی رسول الله حمله وکړي دا صحابه کرام منځونه وکړه دا د هغې منځونه وو هغه چې په منځ باندې ودرېدو هغې به ویل وي زه د الله سره ډایرک خبرې کوم دیو جن حدیث مبارک کې راځي کنه وی کله چې په مانځه باندې ودرېد کنه نو دا په زړه کې راول چې زه الله ینم چې کله په مانځه باندې ودرېد نو حدیث مبارک کې راځي دا په زړه کې راول چې زه الله ینم او الله ما ویني زه الله وینم ما الله ویني زه الله سره خبرې کوم ډایرکټلی ګایم او کو داسې نشه راوسته په زړه کې چې زه الله وینم نو کم از کم دومره په زړه کې راول چې الله ما ویني الله ما دا خبره په ځل کې راوړل کړه نو د صحابه کرامو منظور داسې وو چې دا غي عقیده جوړه چې په منځه به ودرې دوی زه الله وینم موضوع سره خبرې کوم الله دې زمون په حال باندې رحم وکړي یا زمون منظور دي کنه
بار به هیڅ سوچونه او فکرونه نه وي خو چې په مانځه باندې ودرېږو نو د خپلو دکانونو حساب د خپلو پټو حساب چې څه سوچونه او فکرونه هغه به مونږ ته راشي ډېر کله ته ما نه خلک تپوس کوي وایي مولانا صاحب په مخه مونځ کوم او ما ته پته نه لګي چې څلور رکعته مې وکړو که درې مې وکړو هلکه کله کله دا سوچ راځي نه کله کله نه خو چې په مونځ ودرېږم پته راته نه لګي نو دا زموږ د منځونو حالت دی بیا د دې غزا نه چې کله واپسې کې نبی علیه الصلاة والسلام راته نو یو ځای ته راورسېدل غرمه ټیم و نبی علیه الصلاة والسلام داسې د کیکر بوټي د لاندې سملاستو غرمه ټیم و صحابه کرام ځان له خواره شو څوک د یو بوټي پسې ولاړو څوک بل بوټي ته لاړو خواره شو صحابه کرام ځان له سورو ته لاړو چې آرام وکړي نبی علیه السلام داسې د کیکر د بوټي د لاندې اوده شو او توره خپله راواغسته داسې د کیکر هغې بوټي ته ځوړنده کړه چې ځوړنده کړه په دې کې یو کافر موکه وکتله چې نبی علیه الصلاة والسلام اوده دی او یوازې د خوا ته څوک شته نه او توره یې سر ته هسې پرته ده کافر راغی او توره یې راواغسته چې توره یې راواغستله که نه نو د نبي علیه الصلاة والسلام پوه شو سترګې وغړېدې چې وغړېدې دا کافر ورته وایي وایي څوک په دې زمانه اوس بچ کوي زمانه به دې څوک بچ کړي د نبي علیه الصلاة والسلام په خوله باندې الفاظ راغلي الله څوک مې درنه بچ کړي الله بخاری شریف حدیث مبارک دی نبی اسلام فرمایله الله مې درنه بچ کړي چې څنګه نبی اسلام فرمایله الله نو دا هغه باندې دومره روب راغی داسې په لړزېدو شو توره ته ورتاوه شوه توره ته ورتاوه شوه ځکه د دې لفظ الله ډېر روب دی د دې ډېر زور دی نو هغه توره ته نه ورتاوه شوه تر کافر په مخ کې باندې چغه کړی الله یا نری تکبیر چې ما باندې څومره یاره راځي دا توره ته ورتاوه شوه چې ورتاوه شوه نبي علیه الصلاة والسلام راوچته کړه چې نبي علیه الصلاة والسلام راوچته کړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تا د زمانه اوس څوک بچ کړي اوس نو تا زمانه څوک بچ کړي نه کافر ته زما بچ کوونکی نشته زما بچ کوونکی نشته دی بس تا مرضي ده چې کو وجرم یا کو ژوندی مې پرېږدي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه معاف مې کړی زما معاف کړي ستر تم نه وام اگر چې تا زما د قتل اراده کړې وه اگر چې ته زما قاتل وي خو زه دې معاف کوم ځکه ما ته لاسه ویلي نه دي ما معاف کړي ځه ته معاف یې حدیث مبارک کې راځي وایي دغه کافر بیا مسلمان شو بیا مسلمان هم شو نو دغه په سن 4 هجري کې دا غزا راغلی و چې ته غزوه ذات الرقا ویل شي نو په سن 5 هجري کې بل غزا شوې ده چې هغه ته غزوه مريسر او یا غزوه بني مستلق ویل شي غزوه مريسر او تذکر ویل شي چې دا التا په دغه ځای کې و چینه او دا چینی د انموکوي و الته و چینه او دا چینی نو مريسر او په مريسر مقام کې ذکر ته غزوه مريسر ویل شي او غزوه بني مستلق ورته ځکه ویل شي چې دا د بني مستلق سره دا غزا شوې و ځکه غزوه بني مستلق ورته ویل دا ټول یو غزا ده غزوه مريسر او غزوه بني مستلق دا یو غزا ده لکه څنګه چې غزوه خندق او غزوه احزاب دا یو غزا نوم دی نو په سن 5 هجری کې غزوه مريسر یا غزوه بني مستلق شوې ده ترتیب باسه بټاینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسېدو د بني مستلق چې کم سردار دی حارث بن ابي زرار په مسلمانانو باندې د حمله کولو اراده کړې ده په مدینه منوره باندې حمله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو مخکې د دین چې هغه په موږ باندې حمله وکړي چې موږ کیسه وکړو حمله وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام مرګري شو خو د حمله کولو نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ولګو چې دا خبره رښتیا ده او دروغ ده معلومات وکړه نو بریده رضی الله تعالی عنه ورکو بریده اسلمی رضی الله تعالی عنه ورته لارشا او د حارث بن ابي زرار معلومات واخله چې رښتیا په موږ حمله کې دا اس یو افواده هغه چې دا الله پاک پیغمبره دا خبره حقیقت ته هغه تیاری کړی دي په مسلمانانو باندې د حمله د اراده دا خبره ټیک ده هغه خلک راټول کړي خپل تیاری کړي په مسلمانانو حمله کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل وزې چې موږ مخکې حمله وکړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره روان شو خو چې کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وته کنه نو په دې غزا کې سره منافقین هم ډېر مرګري شو ډېر شي منافقین ورسره په مرګري شو ځکه چې منافقین وایي چې مسلمانان کوم ځای تزین او فتح من او مال غنیمت راوړي فتح من او مال غنیمت راځي موږ سره په کې شریک شو چې موږ ته په کې مال غنیمت نه راوشي موږ ورته وایي چې موږ سره په غزا کې تلو کنه نو منافقین د جهاد لپاره نه تلي د دنیا لپاره تلي چې مال غنیمت پراته نه راوشي نو په دې غزا کې د نبی رسول الله سره منافقین ډېر شي مرګري شو
دیرش اسونه په دې غزا کې چې په دې کې شل اسونه د انصار او لس اسونه د مهاجر صحابه کرامو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډېر لوی تعداد سره لاړو د منافقینو په کوم ډېر کسانو حمله په باندې وکړه. او په دې غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. دا دوه بیبیانې نبی علیہ السلام د ځان سره بوسه چې نبی علیہ السلام په چرتم په سفرتم یو بیبي به سره خامخا وا. نو په دې غزا کې سره دا دوه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نبی علیہ السلام فرمایلی په تیزی سره بزو چې هغه خبرې کې په حمله کړي. بس صحابه کرام ډېر په تیزی سره ورغلو چې ورسېدل هغه نه خبره وو. اگر چې د جنگ اراده و خو دا مطلب نه چې په نبی رسول الله حمله کوي. نه خبره او ساری ماوی بکول په خپل کارونو کې مصروف او نبی رسول الله په حمله وکړه. چې نه صاحب حمله وکړه لستنه دا وینه مردار کړو. د بن مستلق نه لستنه مردار کړو. او چې څومره مال غنیمت او څومره اسباب او هغه باندې ټول باندې مسلمانانو قبضه واچوله. تقریبا په دې کې 2000 اوخانو او 15000 بيزيوي دا د مسلمانانو په مال غنیمت کې رالو. او دا رنګ تقریبا 200 خاندان د کافرو گرفتار شو چې پای کې زنانه هم گرفتار شي. په دې مال غنیمت کې د بني مستلق چې کم سردار او چې دا جنگ جوړ کړو حارث بن ابي زرار دا غنور په کوم گرفتار شو جویریه رضی الله تعالی عنها. دا د سردار لور وا دا به کوم گرفتار شو. او بیا نبی رسول الله چې کله مال غنیمت تقسیم ودا د یو صحابي په حصہ کړه چې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ دی. دا جویریه د ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ په حصہ کړه. هغه ورته خبر وکړه جویریه ته سردار لوري. هغه مطلب دا چې سردار لور د مال بدې پیسې راکې ځکه زما پیسې راغلي دا عزت مکاتبه ګرځم. مکاتبه دا چې تمال خپل پیسې راکې زما طرف ته آزاد بشي. اتمام مکاتبه کړی بس مال دومره پیسې راوړه ته بس تاسو څه کما آزاد کم. نو دا جویریه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اذا الله پاک پیغمبره تا ته فتح دا چې د حارث بن ابي زرار لور یم. زه د بني مستلق د قبیله چې کم سردار دی زه د هغه لور یم. زه د قید ژوند نشم تیرولای او زه د ثابت بن قیس په حصہ کې راغلی ما او هغه مخاطبه ګرځولم چې مال پیسې راوړه ته آزاد وي. د الله پاک پیغمبر ما سره امداد وکړي چې هغه ته پیسې ورکړم. اگر چې دو سردار لور یم خدای ته پلار نشته وي ما سره پیسې راکړي ما سره امداد وکړي چې هغه ورکړم چې هغه ما سکی. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل اے د ثابت لوري د حارث لوري اے د حارث بن زرار لوري اے د سردار لوري زه درته د دې یو خسته خبره وکم. اگر ته وکړه وکستا مرزي وي زه به تا دا غنه آزاد هم کم او ته یو سردار لوري نو که زما په نکاح خوشاله نه زبر په امهات المؤمنین کې شریک کم. ما سره به نکاح مو کې جویریه رضی الله تعالی د امهات المؤمنین کې ده کنه نبی اسلام په بیبیانو کې ده. نو کو ستاره ځای نه زبر سره نکاح وکما هغه ماته دا منظور ده ماته دا سره منظور ده. دلته کې د جویریه رضی الله تعالی پلار خبر شو حارث بن ابي زرار چې زما لورم گرفتار د مسلمانانو سره. نو د ډېر شی او خان او پیډیر واغسته چې زه به د مسلمانانو لور کما چې دا واخله زما لور آزاد کړه خو د بادشاہ لور ده خو قید نشي تیرولې. نو د مدینه منورې ته رانږدې شو کنه نو انت په دې خان کې دوه خان ډېر زیات خېستو د دې چې په دې لپاره خان راغلو دوه ډېر زیات خېستو ډېر خپل هغه په یو غاټه کې انت پټ وتړل هغه دې سیټ تک راغی نه روانه شو ویلار بشم د امیر خان په تواره کوم چې واپس کړم د بزان سره بوزما هغه پټ وتړل. نبی رسول الله والسلام لراغه زه حارث يم د بن مستلق د قبيله سردار او زما لور ستاسو سره گرفتار ده دا خان والے ما ته زما لور حواله کړ. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلو اذا فیصله ز په جویریه باندې ستا په باندې پریدم چې هغه څنګه خو هغه شان بکو وټیک زما لور وړه چې لور وروسته د پلار ته ویل زه ستاسو سره ځکه نه زما چې ما اسلام راوړل زه د نبی رسول الله په زوجیت کې داخله شوم ستاسو سره نه زما. حارث په دې خبره باندې خوشاله شو چې زما لور ته ډېر لوی اعزاز ملو شو خوشاله شو خو چې کله دې واپس کېده کنه نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلو هغه دوه خان دي چیرته تړلې دي هغه دوه خان دي کوم ځای تړلو کنه ورته د الله پاک پیغمبر تاسو څه پته ده. نبی رسول الله مسکه شو ماته زما رب ویلي دي ماته زما رب ویلي دي قسم په الله ته د الله رښتینی پیغمبر زه چا نه لیدل چې دا خان ما سره ټکول زه چا نه لیدل ته د الله رښتینی پیغمبر د الله پاک پیغمبر الله سره د فاکه چې کلمه درته وایم. نو حارث بن ابي زرار هم څه شو د جویریه رضی الله تعالی پلار هم مسلمان شو په دغه باندې. بیا صحابه کرامو ته فتح ولګي چې جویریه رضی الله تعالی د نبی رسول الله په زوجیت کې راغلی دا امهات المؤمنین کې داخله شوی دا او داغه خاندان خو زموږ سره گرفتار دی
نو صحابه کرامو چې داغه د خاندان څومره خلکو سل کورنۍ هغه ټول آزاد کړي. وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سخرګنې خلک موږ څنګه گرفتار کوسو هغه ټول صحابه کرام آزاد کو. دې جن عائشه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د خپل خاندان د پاره چې جویریه سمره برکتی ثابت شوی دي چې بل یو خزانه د ثابت شي. جویریه چې د خپل خاندان د پاره سمره برکتی خزه ګرځیدلې ده کړه چې د دې د وجه نه د دې تمام خاندان آزاد شو. دومره یو خزه د خپل خاندان د پاره د برکت ذریعہ نه ده ګرځیدلې. په دې غزا کې بیا یو ډیر عجیبه هم تک واقعه ما درته وویل چې په دې کې منافقین هم ډیر تلو کړه. منافقین په ټیم باندې کوشش کوي چې د مسلمانانو په منځ کې یو اختلاف پیدا کړي. دا د منافق کار دی. د منافق کار دا دی چې دی د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کوي. منافق سره چې دی کنه د مثال پشان د اغه لیو دی چې خوراک ارزای کوي او جاړي بیا د هر شپن کې سره منافق هغه له ونه چې خوراک ارزای کوي او بیا د شپن کې سره جاړي دی به شاته خپې هووي او مخامخ ور سره جړام کوي چې تا خو ډیر بدو شنو دا خو ډیر ناروا وشو او شاته به خپې و چې تا غر کې دا منافق کار دی. نو په دې غزا کې ډېر شي منافقینو په ظاهر کې د مسلمانانو ملګری خو په شي دا کار کوي د مسلمانانو په منځ کې څه عالم کې جګړه عالم کې. نو په دغه چینه کې الته یو چینه ما درته وویل کنه دا هغه چینه باندې صحابه کرام او خان او بکول. نو په دې کې د دوه صحابه کرام د بل سره لګه جګړه شو. یو مهاجر صحابي یو انصاری صحابي د دې بل سره په دې وبو په دې نمبر کې لګه جګړه شو. نو دا انصاری صحابي راوړل کې په دې مهاجر صحابي گزارو په دې زخمی شو. چې زخمی شو د مهاجر صحابي خپل خاندان ته आवाज وکړ ريال المهاجرين اے مهاجرو راشه زما امداد ته. چې مهاجرین توري راويستي نو انصاری صحابي چاکړه ريال الانصار اے انصار زما امداد ته راشه. د دوه طرفونو سره وتی توري وروتي نږدې و چې د صحابه کرام په مابین کې جګړه شروع شوه. نږدې و د دوه طرفونو توري وروتي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راغی اذا الله پاک پیغمبر داسې مسلمانانو منځ کې انتشار راغی. نبی علیہ السلام هغه مکیل ځان ورسو او ډیر د غصې اظهار وکړو او نبی علیہ السلام فرمایل ودعوها دا ناری نور فریدي تاسو کوم आवाज ورکوي یو خپل خاندان را بلې بل خپل خاندان کوم را بلې دا ناری فریدي د بدبو ناری دي دا سړي بدبو ناری دي. نبی علیہ السلام فرمایل د ظالم لاس اونې سي اگر چرور مورې اگر چې روم او ظالم لاس اونې سي او د مظلوم رزق وکړي اگر چې پر دې سره دي د مظلوم رست او د ظالم لاس ونیسه. دا چې خپل خاندانونو ته موخه د بدبو ناری دي. دا خبره دنه معلومه شو دا چې نبی رسول الله د ګناه دی आवाज ته بدبو आवाज وي سوتوي نو د نیکی आवाज دا خوشبو आवाज ده. د بدی आवाज بدبو आवाज د نیکی आवाज خوشبو خو د دې احساس نه مستنه کی دخا نیکانو خلق ته د دې احساس کیږي. نیکانو خلق ته د الله اولیاء چې کوم دي هغه خواته چې ګناګار سړی کیږي داغه په بدبو باندې غوږیږي اگر چې په ظاهر باندې ځان ډېر سپریګان کړي خو هغه د بدبو نه محسوسه چې دا انسان په ګناه کې مبتلا دی. او حدیث مبارک راځي داسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وی کله چې انسان دروغ وایي کنه نو د خلینو بدبو شروع شي دا خلینو څه شروع شي بدبو شروع شي او د اعمال لیکون کې فرشته د خوانه لاړ شي او چې د دروغ بس کې بیا د فرشته خواله راشي د خلینو بدبو زی فرشتو ته دا احساس کې جماعت ته او د الله نه کار بندګانو تم کېږي. لکه بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وی کله چې انسان مری کنه هر انسان چې مری د خپل کوم د فرشتي د اعمال کې دي د دې سره ملاقات کېږي دا د دې په وخت د سن قدم کې دا کومه فرشتي چې د انسان اعمال لیکي کنه په وخت د ځن قدم کې د فرشتي ویني. نو چې کله دا نیکمل انسان کنه نو دا فرشتي ورته وي الله دې تا ته اجر درکړي جزاک الله الله دې تا ته صدر کی اجر درکړي ځکه چې کوم نیک مجلسونو هغه ته مونږ ته داخل کړیو ځکه دا سره نیک مجالس دي خو دا فرشتي سره ذکر کوم نیک مجلسونو ته تا مونږ داخل کړیو مونږ ته ډېر خوشاله شوي یو او ستاسو نیکو اعمال د وجه مونږ ډېر خوشبو محسوس کړی دي مونږ باندې ډېر خسته بوی نسته د نیکو اعمال د وجه راغلي دي. او چې کله بدعمل انسان مری او د خپل کرامن کاتبین کني پېشتي د دنیا کې او بدای چې لیکي د دې سره ملاقات او شه دی ویني کنه هغه ورته الله دې تا برباد کړي الله دې تا تباہ کړي. ستاسو د وجه مونږ ډېر د ګناونو مجلسونو ته د نشوي ته د ګناونو مجلسونو ته تلو مونږ بدر سره مونږ باندې ډېر زیات په تکلیف کې استاد لاسه او ستاسو د ګناونو د وجه مونږ ډېر بدبوئی برداشت کړی دي ستاسو د بد اعمال بدبوئی و مونږ برداشت کوله الله دې تا هلاک الله دې تا برباد کړي نه درنه مخلاص شو.
یاد وساتئ کله چې ته نیکو مجالسو کې شرکت کوې نیکو ځایونو ته ځې که نه ستا فرشتې خوشحالېږي تا ته دعا کوي او چې کله ته د ګناهونو مجلسونو ته ځې او په ګناهونو کې مبتلا یې ستا د فرشتې تا ته خیرې کوي او چې کله په کومه ورځ مړه شي دا فرشتې د الله شکر ادا کوي الله د دې مردارۍ نه او د دې بدوۍ نه شکر دی چې موږ خلاص کړو نو دا د نیک اعمال خوشبو او د بد اعمال بدبویي دا په احادیث مبارکو کې څه ده نبی علیہ السلام فرمایل دا څه بدبویي اوازونه دي چې دا تاسو کوئ دا څه بدبویي اوازونه دي او بیا نبی علیہ السلام خبره ختم کړه او بیٹه نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته زه چیزو سفر کو زه چیزو په دغه دوران کې د منافق او د منافقینو سردار عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین چې دوی دین په دې غزا کې دا سیاست تناسو د خپل انصار ملګرو د منافقینو سره د سره ناستو نو دا خبره وکړه دا تاسو په سر باندې خېجولې د مسلمانان د مکې نه خوراوستل په مدینه منوره کې په خپل کورونو کې ځان سره کېنول اوس دومره مشي چې په تاسو گزارونه کوي دا مسلمانان او دا پیغمبر تاسو په سر خېجولې دي او دا خبره وکړه یقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ومن عزت من خلق مدینه ته نو دا ذلیل به باسو مدینه نه نبی رسول الله صحابه کرام یادول کوم واپس دا ذریعہ بسکو وباسو په دغه مجلس کې صحابي ناس زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ نو جوان الک صحابي وو دا خبره واوریدا د چوره د برداشت ونکو دا عبد الله ابن ابي ابن سلول تبري وی تذلیل زمون پیغمبر عزت مند دی دغه مجلس نه راپاسېدو د خو پوه شو چې دا خبره خو د الک واورېده اوس به زما کفر ښکاره شي زما منافقت پوس ښکاره شي نو ته ویل که دا خو ما سې ګفرګ او ټوکې مې وکړي سړی ته رښتیا دې واخیستله هغه وایي نه زه به د الله پیغمبر ته وام زه به د الله پیغمبر ته وام زید بن ارقم رضی الله تعالی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل د الله پاکه پیغمبر عبدالله بن ابی بن سلول رئیس هغه سردار نه دی هغه مشر هغه ته خبرې وکړې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای هلکه دروغ خو به نه وایي ځکه دا خو ډېر عزت وکړه دروغ خو به نه وایي زید بن ارقم رضی الله عنه ویل د الله پاک پیغمبر دروغ نه ما ته اوریدل وی په خبره کې به نه خطا شي اسنه چې تا دې سنې اوریدلې تا ته څه ګډ وډه راغلی خبر وینه د الله پاک پیغمبر صحیح خبره مې دې سې اوریدله عمر رضی الله تعالی ولاړو تر راځتا د الله پاک پیغمبر په خبره کړي خو چې لاشم سرتې نه ومه عبد الله بن ابي بن سلول نسوما سروم چې پیغمبر ته ذلیل و چې سرتې ومه ځکه د ګستاخ د رسول دا واجب القتل له دا الله د پیغمبر چې ګستاخی وکړه دغه یو سزا لري به قتل کول شي بس دغه بل اپشن نشته دغه قتل کول شي نو عمر رضی الله تعالی فرمایل دا الله پاک پیغمبر ستا په شان کې ګستاخی کوي چې سر ته ومه خو منافق کنا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عمر داسې مکوه ځکه چې خلک به وایي چې ان محمدا یقتل اصحابه نبی رسول خپل ملګرو شو هغه قتل کې ځکه هغه سپیر خو ځان ته ظاهر کې مسلمان وکړه نبی هغه خلک وایي نبی رسول خپل مرګري وجني نا قتل وایما تدي عبد الله بن ابي بن سلول زو داغه نوم عبد الله هغه صحیح مسلمان صحیح مسلمان پلار منافق زه صحیح مسلمان دراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا اذا الله پاک پیغمبر زه خبر شم چې تا زما د پلار د قتل حکم کړی دی کو زما د پلار د قتل حکم دی کړی کنه د الله پاک پیغمبر په بل چای مو وجنه په بل چای مو وجنه ځکه بل سره راوړي که زما پلار وجني اسې نه چې زه په جوش کې راشم په دغه مسلمان گزارو کما زه به ګناګار شم زما د لاس به مسلمان قتل شي کو زما د پلار د قتل ته حکم کړی موږ راته وځي سرستا پخپو کې ورځم په بل چای مو وجنه زه زه وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي نه ما دا قتل حکم نه وکړي او نه په چا باندې پلاران وجنه ما دا قتل حکم نه وکړي نبی رسول الله زه چیزو حالانکه د حجرج قبیله دی او عبد الله رضی الله تعالی فرمایل د خپل پلار ډیر تابعدار زو د پلار ډیر تابعدارو خو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابل کې خبره رااله دغه پلار سره بستا په خپل ورځم چې ستا په شان کې ګستاخی کوي نبی علیہ السلام زه چیزو شابه علی صحابه کرام روان شو نبی رسول الله دا خبر خورا شي زر دی روان شو زه چیزو نبی رسول الله یو شپه او یو ورځ مسلسل سفر وکړ دا دې د فارا چې د صحابه کرام د خبرې یې شدي او ځکه بیا د خبرې شروع کړي دلته کې عبد الله بن ابي بن سلول قسمونه خپل دی منافق نبی رسول الله روح ته ځان لغونته ورکړه دا خبر خو به تاسو کړی ما نه قسمونه خپللو نو ټول خلکو زید بن ارقم رضی الله تعالی خبر راواله ولې وګوره د قبيله په سردار د درو دی وکړو په مشر سره دی درو دی وکړو تاسو سره غلطي وکړه زید بن ارقم رضی الله تعالی فرمایي زه به خلکو نه پټیدم بیا ځکه سړی براته ولر سړی براته چې تاسو چلو کو هغه قسم خو چې ما نه دی ولې تاسو درو دی وکړو زه د خلکو نه پټیدم خو ټیم د نبی اسلام خالتلم ځکه دا یقین چې الله به زما رښتینواله را دي
دی منافق خدا خبره کړی دا خلکو ما ته دروغجن یا غیر رښتینی کو هغه هغه دروغجن د رښتینی الله به زما صفای را لګي زه به نبی رسول الله خواته کېدم چې کې دې چې نبی رسول الله وحی شروع شي اطلاع باندې روانو امام نبی رسول الله سره خپل سورلي داسې یو ځای کوله کنه برابر وسره تلما د نبی رسول الله د وحی اثر شروع شو رنگ تک سور شو په تندې باندې خولي رامات شو د نبی رسول الله د وحی اثر شروع شو چې وحی اثر شروع شو کنه نو چې کله د نبی رسول الله اثر ختم شو زه بالکل سرلې خاتم زه د وګ نبی سیونی ولما نږدې وسرم کړه د وګ نبی سیونی او مزان ته نږدې کړم اسی سکون هون ترک د مینی نبی رسول الله په خندا شو چې الله ستا الکا الله ستا رښتینوای ورو دیګو الکا کله ځوان صاحب کړه نه الکا الله خو ستا رښتینوای ورو دیګو عزت ډیر زیات